تقریبا شپږ کسانو به څه په موټرسایکل راغلي وو، څه په الټوګانو کې راغلي وو. نو زما خپله لمن چې وه دا هم کور کې پرته ده کپړې، مخامخ لمن زما لګېدلې ده، یو مردکې دلته زما لګېدلې. د باره کې ما اورېدلي ستاسو چې کوم منشي دی د چارسدې دی او د اختر نه پس واده ماده تیارې او اختر نه پسې واده و، اختر په 10 اتمه ورځې واده و. نور کینو نه در کومه مثلا انجمنی از هغه ځل پسې نور کینو را لېږم ما د نور کینو مې چالوګانو ټیپر خو نشته ما پسې نور کینو را لېږم. نه پسټل باندې بیا فایرینګ کړی دی، دوه کسان پکې وفات شوي او درې پکې زخمیان. تا ورلم نو ما ډزې چې دې وکړه نو بیا زه په ځان نه پوه شوم، ما ورور اوچت کړو دا بله تره دوی نو خپل ګاډي کې مې واچول، ډایرکټ مې بوتلو هسپتال ته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو کتونکو روجا د صبر او د برداشت میاشت ده، خو کله چې دا میاشت شروع شي نو پته نه لګي چې زمونږ نه صبر او برداشت چرته وتښتي. پرون چې د روجې پیله ورځ وه د فروټ منډۍ کې د یو څو مالټو په تنازع باندې جنگ جګړه شوې ده. په دې جګړه کې 2 کسان مړه دي او در یو راهګیر سره 3 کسان زخمیان دي. دا جګړه شوې څنګه ده؟ په دې کې چې کم کسان مړه دي دا څوک دي یا زخمیان دي هغه څوک دي؟ دې کې پولیس اوسه پورې څه کړي دي او دا کم خلک چې مړه دي او کم د موقع ګواهان دي دوی د دې جګړې باره کې څه وایي دا ټول تفصیل تاسو له دې ننني رپورټ کې در کوم. د عبرت نه ډک رپورټ دی، ضرور یې وګورئ. فضل الله چې تاسو په فروټ منډۍ کې چې پرون کومه د درناکه پیښه شوې ده که نه، 2 کسان پکې مړه دي 3 پکې زخمیان دي، دا جګړه د سټارټ نه پسه شوې وه؟ پوره کې سره د سټارټ نه پوره کې سره دا راغلی و ما نه 50 کړۍ وړلې ګاک 50 کړۍ وړه قمردین ګړې والا دی هغه وړلې ما ول کینو ورکو سبا لراله سهار کې پتا ماته کینو کم را کړې ما ته زړه 2 کړۍ واخله چې کم وټ کټ تیوزي. دا خبره ختمه به ما ته ویل دا نور کینو را کما نور کینو نه در کومه مثلا انجمنی از هغه ځل پسې نور کینو را لېږم ما د نور کینو مې چالوګانو ټیپر خو نشته ما پسې نور کینو را لېږم. مطلب دا چې تاسو نور نه راکې نو زوړم دل واپس را لېږم. واه بس ما ولو نور ورنه کاغه دا خورین را لخورین له کینو ور کړو دا سب موټرسایکل لاغله بار ته ولاړو سونه کینو دل واپس راوړه نو رکشې کې بیا موږ ونش مارو کنه بس کینو چې راړو ماته وانه وسته اخوري بدمعشي کوله کنځلې منځه موږ مې بل ته کنځلې وکړې هغه موږ گزارو کوم موږ کو په دې وخت کې 2 بهر موټرسایکل باندې ولاړو رانه نه وتل چې رانه وتل ډزې وکړل نو موږ کې دا 4 کسان ولګي 15 بس بیا موټرسایکل تیار سٹارټ بس وتښتېدل. دی چې کله ډزې وکړې ستاسو څوک لګېدل دی کې ستاسو څوک مړه دي او څوک زخمیان دي؟ زما پکې 3 تر زامن دي او رشتہ دار دي ایو هم کس لګېدلې. مړه څوک دي؟ یو مې تر زوی دی او رشتہ دار دی. دی ډزې وکړي بس اچانک رالل تاسو ته موقع میلاونه شوه د نیو رانیو؟ نه جی موږ ته هېڅ موقع میلاونه شوله. تاسو په دکان کې وې که منډۍ کې کلو ځای کې وې؟ موږ دکان کې ناست وو. څه ټایم چې ستاسو دې سره دا بحث کېده چې مالټې الو نه الو واپس که نه دې دوران کې دغلته څوک نه چې ستاسو منځ کې خبره کړې وې؟ ولې نو بس 2 زورونه کول که نه بس تمانچې بس زورونه کول. دا څونه وخت نه دې منډۍ کې کار کوې؟ موږ 8 کلونه کار کوو. او دا خلک دله څونه وخت نه راځي؟ دا 15 کلونه مال راځي. لکه دې سره خو ستاسو تعلق هم و که نه ګاک سره خلکو تعلق هم جوړ شوي؟ او تعلق ما نو بیا ولې دونه په وړه خبره باندې دی غوسه شو چې تا ولا مالټې واپس چې کمې وادې مولا پوره کو دونه غوسه ولي پته نه لګي نو څه ټایم دی ډزې وکړې دا ستا تره زوی چې کوم لګېدلی دی څه نوم دی؟ نثار خان. دی چېرته و دغه ټایم کې؟ دا بینک ته تللی بینک نه را روان و دی په لاره کې ویشتی دی؟ په لاره کې ویشتی دی. او دا بل دی کې ستاسو منشي چې مړ دی هغه څه نوم دی؟ منشي بصیر خان. بصیر هغه بحث دی سره بین د چا شوی ستا که د هغې؟ بحث زما شوی د هغوی هېڅ چا مو څه نه شوی. کله چې ډزې کولې نو ته هم دغه ځای کې بیا موجود زه موجود وم. ته ونه لګېدې؟ نه زه ونه لګېدم. دا چېرته لاړې رالې ته که څه چلو شو؟ نه بس هغوی هوایي ډزې وکړلې او وتښتېدل بیا چې کوم ټیم هغوی ویشتل. دی چې کله لاړل که نه اوس خو نن سبا خلک چې په ځای باندې پراته زخمیان
خلک ول ویډیوګانې کوي چې ته یې نه نو دا خلکو بیا زر اوچت کړل که نه موږ په خپله اوچت کړل دوی وتښتو موټرسایکل سټارټ وي بس وتښتېدل پولیس د بیا هلته راونه رسېدل بس بیا موږ لاړو هسپتال ته بیا راته پته نه لګي اوس تاسو راپورټ کړی دی بیا پولیس دلته تاسو راغلی دي نه پولیس خو نه دي راغلي پولیس چاپه ماپه وهلې ده هلته خو ماته معلومات نشته دوی ویلي تاسو د منډې کې د څومره وخت نه روزګار کوئ 40-45 کالو شول مخکې چې داسې جنګ جګړې چا سره شوي دي که پهله ځل نه پهله ځل نه دي شوي دا کمې چې کم و د هغې تاسو معلومات وکړل که نه هغې ول همداسې پوره کړو چې دي کم همداسې ورکړې ما همداسې مې ورکړې 2 سیکړې مې ورکړه ما دا واخله او ایوم 2 سیکړې یادولې چې کمې دي 2 سیکړې ده ولې نور مال ولا بیا تا خو ولا کمې پوره کړو تا ولې نه ورکو نور مال لانجې کولې څونه چې لانجونه تاسو ځان ساتو نه هغونه مطلب وړی دی فرهاد بھائی د پرون چې کوم واقع شوې ده دې ټیم کې ته چېرته وې او څنګه درته اطلاع میلاو شوه وی مخکې نه جګړه لګېدلې وه زه چې رالم بس دا ټیم کې تمانچو ډزې دوی وکړلې تقریبا شپږ کسانو به څه په موټرسایکلو راغلي وو څه په الټوګانو کې راغلي وو نو زما خپله لمن چې وه دا هم کور کې پرته ده کپړې مخامخ لمن زما لګېدلې ده یو مردکې دلته زما لګېدلی یو خو مطلب کپړې لګېدلې ته الله بچ کړې زه الله بچ کړی دې ډزو کې څه ټایم چې ته وایې چې ته ورغلې که نه دې کې ستاسو یو کشر ورور مړ دی زما کشر ورور پکې یو مړ شو نثار خان او دا منشي تاسو سره چې کم دی دا څونه وخت نه تاسو سره کار کوي دا یې 14 کالو نه کار کوي د ده باره کې ما اورېدلي ستاسو چې کوم منشي دی د چارسدې دی او د اختر نه پس واده ماده تیارې اختر نه پس واده و اختر په 10 اتم ورځې واده جی بصیر نوم ته چې ورغلې نو بس دی بیا خلکو اسپتال ته ورلم نو ما ډزې چې دی وکړو نو بیا زه په ځان نیم پوه شوم ما ورور اوچت کوو دا بل تر دی نو خپل ګاډي کې مې واچول ډایرکټ مې بوتلو اسپتال ته هغه ټایم پکې ساه وه هغه ټایم کې ساه لږه وه څه خبرې اترې هغه ټایم کې تا سره وکړې خبرې ونه کړلې بالکل دې په زړه لګېدلی و بس تاسو څو ورور یعنې یو نثار پکې سویم نمبر و نثار پکې درېیم نمبر دی او موږ ټوټل 4 ورور یعنې نثار واده کړی څو بچي دي 2 بچي دي یو یې لور دی یو یې زوی دی عمر سامره یاره و 21 به نثار به روزانه منډې ته کار تلو که نه په دغه ورځ هسې تللی روزانه بدلو کار ته هلته دکان و جي ما اورېدلي چې دې څو ملکونو ته هم تللی بار د ترکیه ته هم تللی تایلنډ هم تللی بینکاک ته تللی جاپان ته هم تللی ملیشیا ته هم تللی دې دغلته چکري تللی که نه څه روزګار دی ستاسو روزګار دپاره ته ویل چې روزګار به سیټ شي دې نه هلته نه بیا کار شروع نو سیټ نه شو هلته هغه بس دی ویلې دا چې لاړو ترکیه ته ویل کار سیټ شو مال زه ټیک ته نو د اختر نه بعد موږ شروع کوله چاول ماول کار هم دې نه کوو بس هغه پکې اوس دا خدای پاک لکه اراده دا وه چې د اختر نه پس به نثار ترکي ته لاړ شي هلته به د روزو روزګار کوي او جی ستا ورسره پرون سره ملاقات شوی څه خبرې اترې شوې وي نه دې جګړې نه پیله جګړې نه پیله علما پیسې ورکړې ما دا لاړ شم بینک ته یو ساعت بینک کې جمع کړ به دغه خبرې مو څه شوې د منډې نه ساعت ټایم داسې 10 بجې وي او 12 بجې ته غالبا دا واقعه وشو تاسو د 40-45 سال نه دا روزګار کوئ که نه دغلته ستاسو مخکې هم چا سره څه جنګ جګړه شوې ده نه دا پیل ځل جي جګړه نه شوه ستاسو چې کوم ورور بهر دی هغه ته پته ده فرانس کې نه هغه ته موږ پته نه ده لګولې ته ویلې نه خو نن سبا سوشل میډیا دور دی بیګانه دا خبرونه ټول په سوشل میډیا چلی نو لا خبر شوی نه دی تاسو سره رابطه نه ده شوې فلحال معلومات نشته ده چې پته ورته شته که نه مور پلار مو ژوندي دي دواړه الحمدلله ای چې دې خبرې نه خبر شو نو هغوی خو هم طبیعت ډېر خراب وي که نه پلار مې پیره 2 پیسې چلم وشو بیا مو اسپتال ته بوت ډاکټر هم دلته راوست ته په موقع وې دی کې اوسه پورې پولیس چاپه ماپه والې ده یا تاسو له راغلي دي چې سم کړي دي سم نه دي کړي یاره موږ له خو نه دي راغلي وو هلته نه راته پته نه لګي چې تلي یا نه یې تلي اوسه پورې پولیس ته خبرې نه تاسو نه یې خبر نه موږ ته نه خبر دې خلکو سره هم تاسو ډېر وخت نه روزګار کوو که نه دي سره بس تاسو تعلق هم وکړه څنګه دونه غټه جګړه تعلق مو سنو ما ولا په ټوله زندګۍ کې یو پیره مال ورکړی دی یو ځل او هغې به پیره یو ځل 2 هغې ورکړي نو بیا ته زه نیمه خبره دا اوس پېژنم 15 ورځې نه پېژنم پرون ستاسو دا چې کوم کسان وفات دي یا ستاسو ټول روژه وه جی روژه وه هسې روژې خو مونږ مطلب پرون چې ما په سوشل میډیا دا خبر ورکړه که نه نو ټولو خلکو بس روژه ده روژه ده روژه ده روژه خو مونږ ته ډېر د صبر دغه راکوي که نه دې کې مطلب دونه صبر څنګه نه دی شوی سب جی بس دې کې ستاسو نثار چې کوم ستاسو ورور دی هغه وفات دی یو ستاسو منشي وفات دی 3 کسان زخمیان دي په دې زخمیانو کې ستاسو څوک شامل دي 2 مې تر زامن دي یو یې راوړی کور کې یو اسپتال کې دی اوس
هغه څنګه دی کوم هسپتال کې چې کوم دی په کوم ځای لګېدلی یار هغه گزاره کوي هغه په لاس لګېدلی په خپه. هغه سره ستا بیا د جنګ جګړې باره کې خبره شوې ده هغه د څه قصه کړې ده نه 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 دا خبرې نه دي شوې دې کې دا راهګیر چې لګېدلی دی تاسو پیژنئ که نه دغه د بس اچانک په ډزو کې ولګېد ما ته پته نشته نه پیژنم. نه پیژنې دې حوالې سره ډي اس پي چمکني اشفاق خان سره ولاړم. اشفاق خان دا راته ووایي چې دا وقوعه پولیس ته څنګه رپورټ شوې وه اطلاع څنګه میلاو شوې وه دا څه چل شوی دا تقریبا پرون 12 بجې وقوعه ده. دوه پریکین دي. یو کس چې د کوم اسماعیل نوم دی هغه سوزکی باندې دا مالټې فروټ وغیره خرڅوي. کوم چې دغلته اړتي دي هغه سره دي تو مې وشو بیا لاړه خپل ملګري راوسته او کم از کم 3 وکې نامینیټډ کسان دي 15 وکې نامعلوم دی کې پولیس لګیا دی او 9 پسټل باندې بیا فایرینګ کړی دی. 2 کسان پکې وفات شوي دي او 3 پکې زخمیان دي. دې څه وایي سر چې دا جګړه د دې په څه شوې وه دا ظاهرا مالټو په نرخ باندې شوې وه. دی ورته ووایي چې دا مالټې خرابې دي واپس یې نه کوله نو په دې باندې تو مې شوي ته کلامي شوې ده او بیا راغلی دا فایرینګ وقوعه پکې راغلی ده. تاسو وایئ چې لکه یو ځل پهله تو مې شوي دي دا کسان تللي دي بیا دوباره ورپسې راغلي دي بالکل بیا ملګریو پسې راوستي دي موټر سایکلو باندې. پولیس پکې لګیا دي سی سی ټي وي فوټیج کې پولیس ریډونه کړي دي او انشاءالله ډېر ژر به پکې ګرفتاري عمل کې راشي. اشفاق خان د فروټ منډې ته چې خلک نه نوځي نو دې ځای کې د دې سکیورټي ګارډ هم ناست دي دغه ټایم کې ډزې مو شوې هر څه وشو هغه سکیورټي ګارډ نه و که څنګه بالکل سکیورټي ګارډ خو بس هغې داسې څه حرکت وغیره یا چې کوم هغه ذمهداري د هغه پوره کړې نه ده. ایون چې موږ پرون موقع ته لاړو پولیس ته بیان چا خطرې نه ورکوه نو موږ عام عوامو ته وایو عوام هم څه ذمهواري چې هغه پوره کوي او دا نن په یو راتلي سبا به بل هم راتلی شي نو پکار ده چې کم از کم بیان خو ورکولی شي چې څه وقوعه یا څه دغه مخې ته راغلو. مونږ چې لاړو پرون نو دغه بیان هم چا نه ورکول بیا ډېر پولیس ته مشکلات وو کور هم چې معلومو نو بیګا لیټ ټایم کې پولیس ته بیا پته ولګېده چې کور کم ځای کې ډېر تکلیف و نو پکار دی چې پولیس کوپریشن عوام چې دی پولیس سره کوپریشن کوي. ملزمان چې کوم دي دا د کم ځای دي جی دا خو رینټ کوډ باندې مختلف ځایونو کې اوسېږي زیاتر دا همدغه دیر کالوني او یکتوت علاقه کې اوسېږي رینټ باندې. بیسیکلی هم د پاکستانیان دي جی دا کسان بیسیکلی پاکستاني شناختی کارت یې ورسره شته. تاسو خبره وکړه دغه والا اوس روژې میاشت ده که نه جی روژه میاشت چې کوم ده دا خو د صبر میاشت ده تاسو څه ګڼئ تاسو مو ډېر وخت شو پولیس کې په دې روژو کې دا جنګ جګړې څه زیاتې نه شي بالکل زیاتې شي. روژه خو اصل کې نوم د صبر دی او میار قرباني به ورکې نو چونکې یوازې خو دغه نه چې ته لوږه تېره کړې او تنده تېره کړې په دې باندې خو روژه نه کېږي. پکار دی چې ستا کوم معاملات دي یو بل کې ورورولي کوئ میانه روي کوئ برداشت عوامو کې نشته پکار چې برداشت وکړي. دا شیزونه خاص کر روژې ماتي ټایم کې پولیس ډېر زیات جنګ جګړې څوک څپېړه او اکثر پکې فایرینګ هم وشي نو عوامو ته دغه فیل کو چې یو بل سره میانه روي کوئ ورورولي کوئ برداشت کوئ نو ثواب هم پکې ډېر دی او دا دنیاوي چې کوم دا جنګ جګړې دا خوندیزي هم پکې بیا نه کېږي. سر تاسو خبره وکړه چې تاسو له موقع ته لاړې خلکو بیا هغسې ګوۍ هم نه کوله که نه نو اکثر خلک وایي چې یاره مونږ ګوۍ کوو بیا پکې مونږ ته مشکلات دي د پولیس طرف نه او د مخالف فریق طرف نه نه داسې خو ني کوم چې ګواه دی هغې خو لاس کې هم شته د هغې د پروټیکشن پولیس بالکل برپور خیال ساتي کې خو داسې خبره ني خو پکار دی چې لږ دغه کوي خلک کوپریشن کوي. اشفاق خان تاسو سره فروټ منډی هم ده غټه فروټ منډی ده دغسې غټه سبزي منډی ده مال منډیانې چې کوم دي دوه تاسو سره دي اوس روژه شروع شو هسې هم د خلکو صبر ختم وي او دا خرید و فروخت هم پکې زیات وي دې دپاره دې ځایونو کې تاسو پولیس نفري نه تعینات کړی بلې نه کوم چې روژې دپاره پلان دی سی سی پي یو صاحب په حکم باندې ایس پي صاحب دې کې موږ میټینګونه هم کړي دي کم اضافي نفر موږ ته لاین نه شوې ده بالکل ډپلایمنټ دې ته کېږي کوم چې ماښامي ټایم دی کوم چې هاټ سپاټ دی سهار ټایم کې راځي چې کوم پښمني ټایم دی نو موږ ټایمنګ هم د پولیس چینج کړي دي او سپیشل نفري ته موږ مختص کړې ده پولیس ډپارټمنټ به انشاءالله ته برابر ګرانو کتونکو په فروټ منډی کې چې کومه دردناکه پیښه شوې وه
د هغې حوالې سره تاسو د هغې د لواحقینو خبرې مو اورېدې، د موقع چې کوم غوا و د هغه خبرې مو اورېدې، د ډي اس پي صاحب خبرې مو اورېدې، د پولیس د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره پولیس لګیا دي چاپې وهي، ملزمان به ګرفتار هم شي، هغوی ته به سزا هم میلو شي. خو څنګه چې ما تاسو ته سټارټ کې وویل چې دا د روژې میاشت ده، دا د صبر میاشت ده، لږ د صبر نه کار اخیستل پکار دي، ځکه چې یو څو مالټې یا کمې یا زیاتې یا خرابې یا روغې، داسې دونه زیاته خبره نه ده چې په دې باندې دونه ډېر زیات کورونه وران شي. دې کې چې کم کسان مړه شو د هغې هم تبیو شوه، چې کم زخمیان دي هغې به مو څه پته نه لګي چې کله به ټیک کېږي، معذوره کېږي به. دا ملزمان چې کم دي هغې به هم اوس مطلب دا دی څه په ارام په خپل کور کې دي ناست. ټولو خلکو ته سزا میلاو شوه، خو د دې سزا نه بچ کېدو دپاره لږ د صبر نه کار اخیستل پکار دي، عبادت پکې وکړو. هغه ټول شیزونه مونږ پرېښي دي، خو زر جګړه کوو او دا ذهن کې زمونږ پراته ده چې مړه بس په روژې کې د خلکو ذهن کار نه کوي. نو خدای ته وګورئ چې د روژې کوم مقصد دی، په ځان کې صبر او برداشت پیدا کوي. که لږ صبر او برداشت پیدا کوي نو ټول عمر فایده به وي تاسو ته. ډېره مننه.